بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. دا الله رب العزت د شان مناسب داغه حمدنا داغه شکرنا او داغه تعریفونه دي چې مونږ او تاسو یې په یو دینی سوچ او فکر باندې په دې مجلس کې را یو ځکلو په دې مجلس کې کېنولو په دې مجلس کې کېنولو دا د الله جل شانه فضل او کرم او مهرباني ده. الله رب العزت د تمام کائنات او عالم د پاره معلم او استاد کتاب قرآن کریم را لګلې ده. زکه چې قرآن کریم د انسانیت د برابرولو د پاره دنیا ته راغلی دی او دا لوی شان والا کتاب دی زکه چې د شاهنشاه ذات د طرف نه دا لوی شان او لوی مرتبه والا کتاب قرآن کریم د رب العالمین د طرفنا په واسطه د جبرئیل امین بانی چاغت روح القدس ویل کیږي چې د پرشتو سردار ده لوی طاقت والا ده داغي په واسطه باندې په سردار دو جهان چې اجمل الناس او اطهر الناس او اشرف الناس دي فاشرف البلد مکه مکرمه کی د اشرف المخلوقات د عربو او د عجمو د شرف او دارنګي د عزت او د مرتبه د تمام انسان د اصلاح د پاره الله جل شانه آسمانی تعلیم او روحانی قانون او انقلابی پروګرام را لګلې دي. د الله تعالی مهرباني ده چې مونږه په داسې مجلس کې او د داسې کتاب په واسطه باندې راجم کړو. د اسلام او د قرآن په نظر کې د انسان سعادت مندي د انسان کامرانی د انسان د نجات او د فلاح ته رسیدلو دارومدار په دوه چیزونو باندې دی. اول نمبر پاغي کی صلاح ده او دویم نمبر پاغي کی اصلاح ده. صلاح څه مطلب ده او اصلاح څه مطلب ده؟ نن چې موږ راغلی نو دې دوه خبرو ته ولګه توجه کوو چې په دې دوه خبرو عمل وکړو نو کاغه جنۍ ده او زنانه ده او هغه دا دوه خبرې زده کی نو هغه به فلاح او کامیابی ته ورسی. او که یو الک دی یو سړی دی یو ځوان دی او هغه په دې دوه خبرو باندې عمل وکي او دا زده کی نو هغه هم کامیابی ته ورسیږي. صلاح معنا پخپل باندې صالح
نیک او کمال والا جوړېدل او دا هر سړی غواړي چې زری کمال ته ورسیږم زری کامیابی ته ورسیږم زری کامرانی ته ورسیږم او دویم نمبر هغه اصلاح ده د نورو صالح کول د نورو برابرول او نور کمال ته رسول دا د هغوی چې اصلاح ده اسلام تعلیمات او د قرآن کریم تعلیمات دا محض خپل اصلاح هغه نه غواړي بلکې په دې کې د صلاح سره د اصلاح ماده په ځان کې پیدا کول یعنی څه مطلب په ځان کې متعدی سوچ پیدا کول زب خپل ځان برابروم او د خپل ځان د برابرولو سره سره زب د ټول عالم او د ټول کائنات د برابرولو کوشش کوم د دې وجنه سلیمان ابن ربیع د امام شافعی رحمه الله شاګرد دی امام شافعی رحمه الله ورته وصیت کوي او یو نصیحت ورته کوي هغه کې ډیره قیمتي خبره ذکر کوي کنن ستا سره دا فکر پیدا شو او دا فکر زما سره پیدا شو نو ان شاء الله زما وستا بچي داغه الګ ته او کجنی هغه په دنیا کې کامیابی او هغه په آخرت کې کامیابی سلیمان ابن ربیع ته خپل استاد امام شافعی وصیت کوي او ورته وی یا بنیا اذا اردت صلاحک او صلاح نفسک او صلاح ابنک او من اردت صلاحه فاوزعه في رياض القرآن فانه سيصلحه ډیره قیمتي خبره ورته کوي او دا نن چې ته په کوم مجلس کې ناسي نو د دې مجلس انتخاب او د دې خودنه ورته کوي وای اے بچیام اذا اردت صلاحک کله چې ته د خپل ځان د سمولو کوشش او اراده وکې او صلاح ابنک یا د خپل زوی د برابرولو د سمولو کوشش وکې او من اردت صلاحه یا د خپل گاونډیانو د ماشومانو د خپل علاقې د زنانو او د ځوانانو د سمولو کوشش او اراده وکي نو دا بچرته بوتل غواړي نو په اوضعه فی ریاض القرآن دا د قران کریم باغچې ته بوزا دا د قران کریم درس ته بوزا دا د قران کریم مجلس ته بوزا دا د قران کریم د استاد مخ ته کېنوام ولی زکا په انه سيصلحه زرد چې دا قران کریم دا د قران کریم استاد دا د الله را لګلې شوی تعلیم به د اصلاح کی نن به ان شاء الله من عزم او اراده کو سلوي خورځي 40 سورځي د قران کریم باغچه به پدې ذکر لګي د قران کریم مجلس بدل تلږي او هغه مجلس ته په خپلم دراتلو کوشش وکړو د خپل بچو داګه دراتلو کوشش وکړو د خپل ځان د برابرولو او د خپل بچو د برابرولو اراده او کوشش وکړو ځکه یهدی الیه من یونیب قران کریم او الله هدایت کوي هغه چاته چې پاغه کې انابت ورپکی پاغه کې دا فکرې چې زما اصلاح بسنګ کیږي زب سنگ برابرې گما نو دلته چې دا خبره وکړم چې ګورا د صلاح کول سره د خپل ځان د برابرولو سره د بل د اصلاح د کولو او بل کمال ته رسولو د پاره کوشش او مهنت پکار دی نو د دې لپاره کم مهنت نو اخوا دوه خبره یاد کا دوه چیزونه ضروری دي اوس کته چې زه غزان کامیابی ته رسوم او زه ځان نجات ته رسوم نو په ځان کې به دوه صفاتونه پیدا کی یو علم نافع او دویم خلق عادله بس دا درې صفاتونه چې پتا کړهالو
نو دریم برته آلریډي میلاویږي دریم برته څه کیږي آلریډي اتوماتیک سم دستی هغه وتا ته میلاویږي خو یو علم نافع او په ځان ل پیدا کی علم او دویم د علم سره خسته اخلاق خسته رویه د دې وجنه د علم نافع چره علم دا سړی ته لار خي او اخلاق چې دی هغه په انسان کې په دې لار باندې د چلیدلو طاقت او قوت په انسان کې پیدا کړي نو د دې وجنه وی چې کله منزل مقصود تر رسیدل غواړي نو ستابه منزل مقصود تر رسایي چې کیږي نو دا په دې دوه کارونو باندې چې لاول با علم ذکی او باغی با عمل شروع کی او دا هغه علم د قران او د احادیث او اخلاق په بزان کې پیدا کی نو تب ډایرک منزل مقصود ته ورسیږي چې تا تب الله میلاوشي تا تب په دنیا کې اطمینان او سکون میلاوشي تا تب په دنیا کې خیر او برکت میلاوشي او تا تب په آخرت کې د الله رضا او جنت میلاوشي د دې وجنه مولانا رومي په یوځی کې ذکر کوي چې ګوره علم او پی جنا علم ستویل کیږي علم تش ضرب یضرب ضربا تنویل کیږي علم تشدید تنویل کیږي چالک ګوره الکا دا مفرد دی او دا مرکب دی بیا مفرد په درې قسمه او بیا چې پاغي کې تقسیمات شروع کوا او دا رنگی تیره الفاظ جوڑاوا گردانون راو باسا در سر پسر پکر دی عمری عزیز را در نحو محو گشتی نشناختی خدای رام تلگی پسر پسی پا نحو پسی پا اصول پسی دا رنگی چیره پشر الوقایا پسی پا بل پسی او پا بل پسی کتابون یاده مدرسه کے ناستی علم زدکے خوگور علم دا ٹکی ندی اصل کې علم دا دې چې کله پتا ته الله میلاوشي تا ته علم سره پیاد و یاد دې تا ته نحو پیاد و یاد دا تا ته منطق پیاد و یاد دې خو تا ته الله نه دې یاد تا الله نه دې پیجاندلې تا له الله حکم نه دې پیجاندلې خپکه غم دا علم نه دې دا ریسرچ دې دا معلومات دي د دې وجه مولانا رومي سے وایي وی علم آباشت کے بک شاہد رہی راہ آباشت کے پیش شاہد شہی وی علم خو آغا علم دے چه پاغی بانی سڑی تلار معلوم شی او لار آغا لار دا چه پاغی بانی سڑی منظر مقصود تو رسیگی نو وی علم ستوی وی علم آغا علم دے چه تا تپی دا اللہ پا طرف بانی لار کولاوشی او لار آغا لار دا چه تا تپی اللہ میلاوشی نو پکم علم بانی چې الله نه میلاویږي او پکم علم بانی سره الله ته نه رسیږي نو خپکیږم دا علم نره اگر کدا سره قران تناسته خو به عالم نره کدا بخاری تناسته نو بیا عالم نره ک مسلم تناسته نو بیا عالم نره کدا رنگ ابو داود ترمذی تناسته نو بیا عالم نره علم اصل کې نوم د عمل دی علم کے اصل نم د معرفت د اللہ رے علم کے اصل نم معرفت د رسول اللہ رے علم کے اصل نم پا قرآن او حدیث د جناب محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم بانی د عمل نم دے د دی وجنا مولانا رومی دا خبر ذکر کری او مولانا رومی وی علم را برتن زنے مارے بودے علم را بر جان زنے یارے بودے ماشاءاللہ سمنا قیمتی خبر ہے کردی دا سویا وی علم را بر تنزنے علم را بر تنزنے مارے بودے چه علم تشت خلی نمشی تشت کتابونو نمشی تشت دکولو نمشی او عمل پی نینو دا مار دے مارزان تی ساتا اسی نچی دا مارز دکی او کم علم را بر جان زنے یارے بودے او کل چه علم سرے آغا پا بدن باندې ښکار شي آغا پا واده کې ښکار شي آغا پا سنتو کې ښکار شي آغا بخاری پا ختم کې ښکار شي آغا چرے پا بازار کې ښکار شي آغا چرے پا خوشحالی کې ښکار شي آغا پا غم کې ښکار شي اکا علم دے دا یار دا ځان سره نږدې کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام
خپل دعاګانو کې وایي اللهم انی اسألک علما نافعا اللهم انی اسألک علم نافع ورزقا واسع وعملا متقبل اے اللہ مال علم نافع راکا اے اللہ مال رزق واسع راکا اے اللہ مال عمل قبول کړی شوی راکا دا د نبی علیہ السلام دعاګانې دي او نبی علیہ السلام دا هغه دعا نه پناه غوښتلې ده اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وفي روايه لا ينتفع به من علم ضار دا هغه علم نه الله مال پناه راکي چې مال پیدا نه راکي دا هغه علم نه مال پناه راکي چې ماته په پیدا نه رسیږي او ماته په ضرر رسیږي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قران کریم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د زیادت علم په باره کې ترغیب ورکړي چې قل ربي زدنی علما اے الله زما علم سیوا کا اے الله مال خپل معرفت را نصیب کا اے الله ما د خپل دین په حقیقت باندې په روح باندې پاغي باندې پوهه کو پاغي باندې د عمل کولو توفیق راکا دویم نمبر اخلاق اعتدال پکار دے عادل یعنی اعتدال نو عمل طاقت هغه به مخفي او پټ پاتې شي چې کله ور سره اخلاق نه ور سره نو علم صرف د لاري حیثیت لري او اخلاق د چلیدلو طاقت او دارنګي قوت په سړی کې پیدا کوي نو دریم نمبر چې کله د علم هغه لار او پیجنی او د اخلاق په طاقت په ور روان شي نو تب منزل مقصود ته ورسیږي نو بس تب بدی پوه شي چې زما الله الله دې زما الله دې زما بل څوک نشتره هر څه کولو والا چې آغا دې نتش چې په لار سره کمال ترسیږي او نتش په منډو باندې خلق الله ترسیږي د لارې سره او د طاقت سره منزل مقصود ته سره رسیږي چې داغه اجتماعي او دارنګي انفرادي سوچ او فکر د الله شي نو د دینه معلومه شو چې د علم نافع د حصول لپاره د اخلاق نبویو حاصلول پکار دي او دا دواړه د قران نه بغیر نه حاصلېږي نو ځکه الله جل شانه منګو تاسو ته دنیا ته اولنې د خپل تعلیم اولنې د خپل دین اولنې د خپل معرفت نصابی تعلیم کتاب قرآن کریم شروع چکی ناغه پس کی اقرا پڑھو اقرا بس ستا ډیوټي الک دادا ستا ډیوټي زنانه دادا چې ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امت کې ځان شماري او ته چې د نبی علیہ السلام امتی او امتی ما نو ستا ډیوټي اقرا ادم ستا ډیوټي سره اقرا بس تب په هر ټیم کې لولي تب په هر ټیم کې وایي تب په هر ټیم کې زدکه دا بنی چې یار عجیب دی ټیم باندې چوټی دا نہ چوٹی چوٹی پکے نشترے جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملی شیخ عبدالرحیم نور اللہ عمر قدو آغا با درس کے فرمائل چچا سبق یاد کرے دا آغا چھٹی نہیں کو چچا نہیں یاد کرے تش اسی شو منٹے کرے تش اسی ازیری لگولی او نور سبق لنی ترے گپونو لتلی چکر لتلی ناغه بچا تسوخی د دی وجنه اولنی وهرالا چې اقرا بسم ربک الذی خلق الکا استاد نصابی تعلیم چره استاد زندگی د بدلولو قانون چره اغه اقرار اغه تعلیم دی اغه قرآن دی دا د کول غواړي یا رجی دا بده ځان سره محفوظ څنګه کما نو دویمه توجه دا وزن ځان سره محفوظ څنګه کما دا خورا قاری صاحب دوم نتیز لګیره او دا خو چې زما په ذهن کې اره یو خبره نه کینی او خبره اره یو د لیکلو دا نو ورپسې قران دویمه وحی راولې غلا نون والقلم وما يسترون ګورا خبره الله پویږي په معنا د دې حروفو والقلم وما يسترون قلم راوالو د قلم په ذریعہ باندې
ځان له رجسٹر پیدا کو کاپی پیدا کا دسته پیدا کا دا خبرې لیکا او دا خبرې زده کوا دا ګوره په خپل ذهن باندې داسې اعتماد مکوا دا زده کوا ور سره په کتاب کې ځان لستور کوا چې په کوم ځای کې درته مسله راشي نو بیا یې پسې راړوا دې پسې څه کوا راړوا نو دا ورته وایي چې ګوره ورپسې د قلم په ذریعہ باندې نو بیا ورپسې وایي وانک لعلی خلق عظیم چې د قلم په ذریعہ او دی ویلا او د قلم په ذریعہ د سٹور او زړه ته کوزکلا نو اخلاق پر لوس نبوی را پیدا کا نبی علیہ السلام تعالی جل شانوی وانک لعلی خلق عظیم اے پیغمبره ته د اخلاق په اعلی مرتبه باندې نو ګور دوانه وانه خبره راوړي دلته اقرا سره علم ته اشاره وکړه وانک لعلی خلق عظیم سره اخلاق ته اشاره وکړه ما ته ویلو کته الله تزان رسول غواړي تعلیم د اقرار حواله او ور سره اخلاق د جناب محمد یا ربی صلی الله علیه وسلم را واخلا چې ته ورسیږي الله ته ورسیږي نو الله ته رسیدلو نور پسې د دې دواړو د پاره جهد مسلسل او فکر مسلسل پکار دی دا عقیده او دا نظریه او دا فکر او دا سوچ چې جوړیږي دا چې کیږي جوړیږي نو د دې لپاره جهد مسلسل نو ورپسې وای ورپسې یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا یا ایها المزمل ورپسې د مزمل چې چکلا هغه صورت راولېګو چې ګورا کله یو سړی کله یو خزا د عالم او د عالمي سوچ فکر هغه دعوت راوالی نو دلاره پکار دا چې دا بیا په نورو دعوتونو کې په نورو فکرونو کې په نورو سوچونو کې نه مشغوله کیږي چې دا پکې د پلان کې واده دی او دا پکې د پلان کې کوجدن دا پکې د پلان کې سنت دي نه د دنیا مزه او چرچو دې لډېری ګوتې ما وړه ستا ډیوټي چې اوس ولګېدا اوس په دې طرف باندې ځان مشغول ساته نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي توجه لکشان توجه کا تنن کم کتاب تناستی تنن کم کتاب تناسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي القرآن احب الى الله من السماوات والارض وما فيهن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي القرآن داستا مخت پروت قرآن کریم دا د اسمان نراغله قانون په نبی علیہ السلام نازل کړی شوی مشن دا قرآن کریم چره دا لکه څنګه کتاب دی نو القرآن احب الى الله من السماوات والارض وما فيهن دا قرآن کریم چره دا قرآن کریم چره دا الله جل شانه تا د زمکه او د اسمانونو نه هغه چره غوړه او بهتر دی داغه تسره غوړه او بهتر دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د زمکه او اسمانونو چې کله الله جل شانه پیدا کول نو د دین یو سمو د مخ کې الله جل شانه زماو سامخه ته پروت کتاب قرآن کریم چره قرآن کریم د دې یو سورتونه سورت طه او سورت یاسین پرشتو ته اولستل د خپل شان مطابق وکیل وګو تنن کم کتاب تناسی خود دې مرتبه او د دې چې را کم سړي دا په دنیا کې په دې سترګو په نظر ناراضي ځکه وته موږ نکینو دا چې کله ته د پته ولګي کنه بیا به ته خلکو بس ګرځي چلا راځي درس نه کو څوک به تیاری کینو خو ستا ډیوټي سره شیخ قرآن رحمه الله پادیره کې ولاړو بیان وکاو بیان ادیره کې چورته مړی دی نه وړي مړو د بیان کې هغه ورته ویل وای د قیامت په ورځ باندې با زغفل رب توما چې اے الله تا یو ناشنا کتاب را لګلو قرآن کریم ما انسانانو ته وو ما زنانو ته وو خو چاو ته وګ نه خودو نو لاړم او پادیره کې می هوا
د اديري پلوسي د اديري شینکی د اديري خزي د اديري چې هغه واخه زما گواهی چې ما قران په اديره کې ویلې ده ژوندو ورته غوږ نه خودو نو مړو ته مې ویلې ده زما گواهان د غديشتره د قیامت پر ورځ باندې به د اديري دا شګي زماره پاره گواہی کوي دا موږ ته میشن پرخه دا زمونږ ډیوټي ده دا موږ فرض ګڼو موږ په دې باندې د چانه پیسې نه غواړو موږ په دې باندې د چانه پټکې نه غواړو موږ په دې باندې د چانه جامې نه غواړو موږ که د چانه غواړو نو څه غواړو قرآن کریم پلاس کې قرآن کریم پزړه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عمل کې نبی علیہ السلام مینا پزړه کې بس زمونږ ډیوټي دا چې د دې کلی علاقې سم نظرانه دي د دې کلی علاقې سم نما شومان دي د دې کلی علاقې سم ځوانان دي څومره پیغلي دي څومره بوډاګان دي بس هغوی پزړه کې او د هغوی پلاس کې قرآني بس دا منګله مزرا کوي چې بابا ډیوي تناسي او د قرآن تلاوت کوي دا منګله مزرا کوي چې بابا وادي او هغه وی بچو زما ګوره د پلانکیز وی واده ده خو من بابا کې ګوره نبی علیہ السلام پالو کو من بابا کې د نبی علیہ السلام طریقه عملی کو من په قران کې اوریدلې او من په احادیثو کې اوریدلې چې زمونږ ژوندۍ به علي د کامیابی او د کامرانی جوړیږي چې کله زمونږ په ژوندۍ کې قران او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه تل خپل توجه ماته برابر کا اخوا دې خو مګورا ان شاء الله مسله به حل شي چې تنن په کم مجلس کې ناسي په کم مجلس کې مجلس ته وکړه الله جل شانه پرشتو ته د قرآنی کریم سیسا اولو السلام سورة طه ورته اولو السلام او دارنګي سورة یاسین ورته اولو سورة یاسین نو چې پرشتو کله واوریدو نو پرشتو یو درې جملې ویلي او الله دې دغه درو وړو جملو موږ مستحقین کی آمین ثم آمین یا رب العالمین اس ګران رتنه دا پمنګ د باران سو د باران محتاجو تا تم ډیر سوالونه وکړه نن د خپل رحمت مادي باران هغه چې ته پمنګ باندې راو شروع وکړو قور سره الله تا پمنګ یو بل مهرباني وکړه روحاني انعامات هم دې په منګ باندې نن څکله شروع کړه منګ قران کریم په مجلس کې لیکینولو دا دې را باندې بل مهرباني وکړه او دا مهرباني دې مخکینه مهرباني نه کړه اوچته ده دا اوچته ده نو د دې وجنه وکړه یو هغه پرشتو دا جمله ویلا توجه کے ساتھ سن لیجی توجه توبى لأمة ينزل عليه هذا طوبى لألسنة تتكلم بهذا طوبى لأجواب تحمل هذا درې جملې شو کنه او څومره قیمتي دي یار مړنو چې دې قیمت هم چاته نه معلوم نو اب نه پوهینو جاهل به نن خو ان شاء الله پرې مسبدې درې وړه پوه شو کنه ان شاء الله وکړه یو هغه پرشتو ویل اے الله دا قرآنی کریم دا سورۃ طه او دا سورۃ یاسین چې په کوم امت باندې نازلېږي په کوم الکانو جنکو تبا دا یادېږي کوم الکان او جنکې بدی تکینی دا ډېر قیمتي نه دا قیمت داسې قیمتي خبره تاسو ته ولګي دا څومره قیمتي خلک دا ډېر قیمتي امت چې دا ورته دا وسه سوي توبى لأمة ينزل عليه هذا خوشالي د هغه امت د پاره د هغه زنانو د پاره د هغه ځوانانو د پاره د هغه بوډاګانو د پاره چې د هغه د دې قرآنی کریم او د دې پیغمبر امتی جوړیږي دا ډېر قیمتي خلک نو چې دا کتاب هغه ته نازلېږي دویم توبى لألسنة تتكلم بهذا خوشالي د هغه جبو د پاره چې هغه په دې سورۃ طه او په سورۃ یاسین باندې خوځيږي دا وړه خبره ده دا چې خلوی چې هغه په سورۃ طه او یاسین باندې خوځيږي اور پسې درېما تو بر اجواب تحمل هذا او ډېر بختور دي هغه زړونه ډېر خوندور دي هغه زړونه دا هغه الکو دا هغه جنې
چې دا سورۃ طه او یاسین په باغی کې یاد پروتي دا وړه خبره ده دا ډېره قیمتي خبره ده چې ګوره دا درې جملې د فرشتو زمنګ په باره کې رالی چې ګوره دا ډېر قیمتي کتاب دی دا ته چې نن کم کتاب ته ناستئ او دا کم کتاب زکه دا داسې کتاب دی چې دا ډېر زیات قیمتي کتاب دی دا ډېر لوی شان والا کتاب دی راشه اوس په د نبی علیہ السلام یو بل حدیث واورا سنن دارمی کی او روایت ته نبی علیہ السلام فرمایي چې د قران کریم شروع کوله د دې مثال داسې لکه غازیان مجاهدین هغه د جهاد د پاره خپل سامانونه تړي خپل اسونه برابرای خپل سورلې برابرای او داغي تیارې کوي او د کافرو مقابله لذي دا غازیانو د ابتدایي مرحله سره د قران کریم د شروع مرحله هغه برابر یعنی یو سړی قران شروع کوي او بل سړی jihad روان دي اجر او ثواب کې دا دواړه یو بل ته نږدې دي دویم ورپسې اخر مثال قران کریم چې په کوم ورځ ختميږي او د دې دعا وکيږي سلوي خو دې انتصار باور تکول غواړي په کوم ورځ باندې چې کیږي دا هغه ورځ اجر او ثواب داسې دي لکه مجاهدین چې د کافرو سره جنگ وکي دا غینا اصلي والی دا غینا ملکونه والی دا غو جنکی وینځ کی هغه د ځان سره خپل کلی ترا ولی هغه ته چې دا څومره سمیلاویږي دا چې د قران کریم په ختم باندې د قران کریم ویون کتا دغه اجرونه او ثوابونه میلاویږي اوس پتوي تبه وسوي چې لکه دا خو ماته میلاویږي خدا څنګه نو دا دسي چې قران کریم لخیل کوا دا خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دا په ظاهر کې په موږ نه پويګو حقیقت کې نبی علیہ السلام سمندر په کوزه کې بند کړی دی د قران کریم او د جهاد نسبت ذکر کړی دی د قران کریم الله جل شانه په قران کریم کې فرمایي فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا اے پیغمبره د کافرو تابعداري مکوا او د قران کریم په ذریعہ باندې د دیو سره jihad وکا قران کریم په ذریعہ سره د دیو سره jihad وکا دا قران کریم دا د سړی نظریه عقیده سوچ فکر ماحول معاشره مړې ژوندې دکان بازار جماعت مدرسه تانا تحصیل پارلیمنٹ حکومت سیاست عدلیه ایجوکیشن صحت ټول برابر دي اوس ګورم زیو جنوي چې ګوره ته تابعداري د کافرانو مکوا وجاهدهم به جهادا کبیرا د دیو سره د قران کریم په ذریعہ د قران کریم د تعلیم په ذریعہ باندې د قران کریم د حقیقت په ذریعہ باندې د دې خلکو اصلاح وکا زکه د قران کریم د وجنا خلکوا د قران کریم د وجنا شرک ختميږي کفر ختميږي بدعات ختميږي رسومات ختميږي عقیده برابرېږي نظریه برابرېږي عمل برابرېږي نو د دې د وجنا د زړونو انقلاب راځي په زړونو کې تبدیلی راځي او په jihad سره د ځمکې صفائی کیږي هغه سره د کوپر علاقه او ځمکه کمیږي نو التا د ځمکې فتح راځي او د قران په ذریعہ باندې د زړونو فتح راځي او خبردار چې د زړونو فتح دا غوړه او بهتر ده د ځمکې د فتح نه ولی کله چې زړونه نه فتح شي نو ځمکه د فتح شي سبب در نبی والی سبب در نبی والی نو قران کریم کې الله جل شانه د جهاد مقصد ذکر کړي لولا دف الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ګوره که جهاد نوې نو پزماکه کې به فساد راغلی وي لهدمت الصوامع وبيع عبادت خانه بوران شوی وي مدرسې او جماعتونه بوران شوی وي نو ما ته وی چې ستاره د قران سوچ او فکر
دا داسې فکر کا چې د خلکو زړونه بدل کا چې د دې په ذریعه باندې د کافرو د مقابلې لپاره مجاهدین پیدا شي، دیندار خلک پیدا شي، صحیح چې هغه مشران پیدا شي چې هغه د کافرو مقابله شروع کی. نو تب په مدرسه کې په خوشاله او اطمینان او سکون باندې خپل درس او تدریس کې او نور زړونه په فتح کې. نو نه درس شروع په دې سره موږ څه کوو؟ د خپل زړونه فتح کوو، د خپل زړونه څه کوو؟ برابرو. اوس یو خبره چې کم یو الک او کم جنۍ دی مجلس سره راغلی دا مړه د هغې څه ثواب خو وګوره. نبی علیہ السلام څه وایي؟ من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله به طریقا الی الجنه. خپکیګم توجه ساتم. نبی علیہ السلام فرمایي من سلک طریقا، کم یو الک او کم جنۍ چې د خپل کور نه په دې نیت او اراده باندې را ووتله چې یلتمس فیه علما، چې زبانن قرآن زکوم، زبانن احادیث دکوم، زبانن الله پیجنم، زبانن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیجنم، زبر قرآن د ذکر کوشش کوما، سهل الله به طریقا الی الجنه. دی خزیتا او دی الکتا الله جل شانه د جنت لارې کولاوي او ورته وي زتا ته د جنت لاره اسانه شو، ډیر په اسانه باندې ځان جنت ته داخل کا. نو کدا دی 15 منټه مزل کړي نو هغه پکې داخله را، که یو منټ مزل کړي هغه پکې داخله را، او که په خپل کور کې وته ناس نو هغه پکې داخل دي. خو نیت او اراده څه غواړي؟ د علم غواړي. او کنه پښتانه وایي د کونډې زوی نو څه خو بویا کنه یار، لکه کوشش کوه توجه خو لګوه کا، یو 15 منټه وته فارغ کا، یو 15 منټه ولا ورکا. نه دنیاوي کارونه وته وکړه، نه نیمه بجې در شروع کیږي، نه نیمه د خیر نه نیمه به موږ شروع کوو. ته ته خپل کارونه زنانه ولا پکار دي چې خپل کارونه وته راځي جل کې تکړه شه، اله شابه درس ته ځان فارغو، لوخي وینځه او سیستم چې رته کا برابر کا. الکانو لا پکار دي چې اړه سکول چټیاري شي ویلي مړه پرېدا وا دا هوم ورک بلګروسته وکړو. دا یو ګنټه چې نه نیمه لزار فارغول غواړي، شابه جل لیکارګه، شابه کاپی مختی پورا کوا، د چیزونو درس تیم شروع کیږي. دا فکر پیدا کا، نو چې دا پیدا کې ول روان شي نو جنت لار اسانه شو. موټرویش اور پسې یو بل هم د قشن حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمائی من سلک طریقا یطلب به علما فهو فی سبیل الله حتی یرجع. یو الک د کور نرا روان شو، یو زنانه د کور نرا روان شو، وای زنن د قرآن درس لزما او زنن قرآنی کریم یادوما. نو دا چې څنګه را روانه شو د کور نرا اوتلا، نو دا وز د الله پلار کړه چې ترڅو پورې واپس په دغه درشل باندې نوتی نه. نو کو بدی ټیم کې مړ شو نو مرګ دې سره د شهادت د څه شي دی د شهادت د دې پورې مړ د الله تشماریږي. دا وړو کی خبره ده چې لکه زوت د الله پلار کې ما تاسو وڅو خبرې کیږي نه تاسو عبدالجلیل نو ته ته لکه زوت د الله پلار کې ما چې کور ته نه وتی نو بیا خپل لاره اوس خو جنې سي الله پلار کې منګه ولې موږ په دې نیت باندې راوتی. نو نن سبا ګوره په دې خبره باندې ځان پوهه کوم چې دا علم د قرآنی کریم اغاز د کول غواړي، دا عملی کول غواړي. نو د دې وجنه سفیان ثوری رحمه الله فرمایي، سفیان ثوری رحمه الله هغه فرمایي چې ان القرآن انزله الله تعالی للتدبر والعمل وجعلوه للتلاوه. اوس په ځان لګ پوهه کا درس ختمو مخه دا خبره اخیره کې راولم. دومره فضیلتونه د الله درکلو، خپل کتاب ته کې نه ولي. دا د اصلاح کتابو سليمان ابن ربيعه ته چې امام شافعي وصیت وکړو، دا اصلاح کتابو خپل ځان به په برابر او منګول کې ویلو. یو صلاح ده او دویم اصلاح ده. اول ځان برابر ولي، بیا بل برابر ولي. چې ځان برابر کې او بل برابرې ناګه ډېر جل برابرېږي. او چې ته خپل کندمینو یو مسلې تاول خپل کندمونه لکول غواړي کنه. نو د دې وجنه د سفیان ثوری رحمه الله ما ته یو خبره کوي چې راغلی خوې او راغلی داسې یو مجلس ته
چې هغه مجلس د سره د قرآنی کریم او د کمال او د کامیابی او د کامرانی دی. وګوره پرې خبره ځان پوهه کوا. ان القرآن انزله الله تعالی للتدبر. الله قرآنی کریم د سوچ او فکر د پاره را لېږلی دی. قرآنی کریم چې دی په دې باندې د ځان پوهه کولو د دې لپاره الله را لېږلی دی او ورسره دا خبره کوي والعمل په عمل کولو د پاره زندګۍ کې چسپانولو د پاره الله را لېږلی دی. خو هلکه وایي زمونږ په دې کلي کې مولانو او زمونږ په دې کلي کې فارغ شوو مفتیانو او زمونږ په دې کلي کې فارغ شوو مولانو ښځو او جینکو هغو تش د تلاوت تش د پټکي او تش چې دی د لوپټي د هغې د برابرولو نوم ګرځولی دی. وسره وی بخاری ختم دی. نو چې بخاری ختم وي دا یې څه کوي چې خلک هارونه راواچي. یا یې څه کوي چې خلک لوپټه څه کوي پیسې پسې چې څه کوي هغه سټیپلر کوي ډېر کوي. او یا خلک وایي چې عالمه شوه څه شوه عالمه. هلکه سفیان ثوری وایي نه مړه تش د نوم شی نه دی علم. علم د څه شي نوم دی؟ هغه وایي ان القرآن انزله الله تعالی للتدبر والعمل وجعلوه للتلاوه. قرآن الله د سوچ او فکر او د عمل د پاره را لېږلی و او خلکو چې دی هغه د څه ذریعه وګرځوله هغه صرف او صرف د تلاوت چې دی څه وګرځوله هغه نظریه یې وګرځوله. نو دا سوچ او فکر دی ګوره سم کا. قرآن به موږ د عمل په نیت باندې وو څه باندې وو د عمل په نیت باندې. دا سوچ په ګوره برابر کې د نن نه او د نن نه به دعوت چلی. د دې وجې نه عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي تكون للعلم رعاة ولا تكون له رواتا. بڑا عمر دے کنه یارا څوک دی؟ عمر خلیفہ ثانی ډېر ناشنا سړیو جلالی سړیو جلالی. الله اکبر. الله دې موږ تم جره د نقش قدم را نصیب کینو. دا ډېر جلالی سړیو. دا وایي تكون للعلم رعاة تاسو د علم عمل کوون کې شي ولا تكون له رواتا تاسو صرف په نقل کول کې کېږئ ما چې یو ته وی او بل ته وی نه مړه عملي که عملي خوند به وکړي ډېر خوند خو چې کله په زندګۍ کې راولي ډېر خوند کوي. خو چې کله قرآن او نبي علیه السلام په څه کې شي په زندګۍ کې شي. د دې وجې نه یو بله خبره ایاس بن معاویه رضی الله تعالی عنہ فرمایي غوږ کې راوغوږه اخیرنې بس درس په اخرو ډګرولې ښه او توجه ساته. ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی صحابی نے وَإِن كُنَّا نَأْخُذُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 10 آيام فلا نتجاوز إلى 10 أخر حتى نتعلم ما فيه من العلم والعمل. زاد المسیر په مقدمه کې ابن جوزی دا روایت را نقل کړی دی. ایاس بن معاویہ ما ته چرخی ایاس بن معاویہ ما ته پویا کوي چې ګوره د صحابه طریقه د تعلیم سوا د صحابه طریقه د تعلیم هغه داوا چې هغه وی كنا ناخذ عن رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 آیا من بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه لس آیاتونه یادول. من بچرالو په مجلس کې وکی ناستو نو نبی علیہ السلام به من ته لس آیاتونه ویل. نو فلا نتجاوز الى 10 اخر بیا به منګه تجاوز نکاو نور لستا یعنی بیا به منګ نراتلو په نور لسو آیاتونو پسې د ذکولو د علم د پاره حتی تر دې پوری نتعلم بما فيه من العلم والعمل چې منګ بس دکو هغه علم او هغه پویا چې په دې کې به د علم او د عمل نه یعنی مطلب هغه لس آیاتونه به منګ ذکلو نو هغه به عملی کړو. د هغې نه پس برالو چې د الله پیغمبره اوس راته نور ووایه هغه نور ووایه. نو دا د نبي علیه السلام د شاګردانو کم چې څه هغه بالکل مخامخ نبی علیه السلام ته ناسو. هغوی به څه طریقه وه د هغو طریقه دا وه چې هغوی به کوم علم زده کاوه او کومې خبرې به زده کولې نو هغه به څه کولي عملي کولي او هغه به په خپله زندګۍ کې راوستلي. نو د هغې نه پس پې نور علم زده کاوه. او اوس منګه جلجل بخاري ته ځان رسو
موږ چې لکه جل فارغ شو کله به فارغېږو تعالی کان به اکثر زین به کړه وای لکه یو پلان کې په 400 راتاو شو 400 راتاول خبر نه خبري دا به 400 کې بدرو مشتو کې مشکات او دا دغه وای واړه دوره وای پلان کې به 400 راتاو شو دا به کې به 400 ولري الکا پریدا ما ته یوسف مولا او یو یاد راتونه وای چې زما عمل برابرۍ زما نظریه برابرۍ زما کور برابرۍ زما چې خاندان برابرۍ او زما معاشره او زما مقتدیان برابرۍ یوسف دې ما ته مولا نه وځه په مولا تاسو کو دا خبره ما پرون ابرز مړي کې بیان کوم ما روزه زه په دې خوشاله کوم چې ما تخپل نوم وو خم دې زما خزینو دی وای راته دا نه من مولا نه اوس مولا ته رواني اوس د کول اوس دا چې قرار سي هغه رواني نو د دې وجنه صحابه کرام عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي په قران کریم کې په هر آیات باندې پوهیږم چې دا په کوم ځای کې نازل شوی او دا څه نازل شوی دی د څه لفظ کول پکار دي مونږ اوس یار الله دې واک کینو ام چې لګا ځان ته چې لیکلی دي او یم کتاب سم چې لګا شپې ګوټه کړی نه نو سار ګټه کې نشو ویلې سار ټکه نشو ویلې الحمدلله دا الله جل شانه ډیر زیات انعام او احسان په منګ او تاسو باندې چې منګه د قران کریم د مجلس په ابتدایي او افتتاحي اولنی درس کې اگر جمع کړو په یو دینی جذبه باندې په یو ایمانی جذبه باندې په یو قرآنی جذبه باندې چې زمونږ دراتلو مقصد خپل ژوندۍ د خپل ځان صلاح او ورسره د بل د اصلاح چې وکړو هغه کوشش وکړو دا اولنې درسو من په دې بنیاد شروع وکړه چې دا کتاب ډیر ناشنا کتاب دی قرآن کریم ډیر عظیم شان کتاب دی ډیر لوی شان او لوی مرتبه والا دی د دې قرآن کریم سره خپل تعلق خپل ربط هغه همیشه لپاره قائم او دائم ولرو د خپل بچو ربط او تعلق هغه قائم او دائم ولرو